بسم الله الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم. ټولو نه اول د مسلم آباد مشرانو کشرانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا چې زه تاسو څومره هم شکریا ادا کړم دا ډیره کمه ده چې تاسو د موږ باندې یو عام سړي ته تاسو راغلي یو. خلک دنیا پیسې ورکوي او خلک راغواړي، خلک راټولوي، په پیسو راټولوي. دا تاسو چې اورې دورې خلک ګورو دا په پیسو راځي، پیسې ورکړي چې ما ته پروګرام وکړه. زه قسمیا ویلی شم چې ما نه ګاډي ته پیسې ورکړي، نه زه د ما سره څومره ملګري راځي، نه دو ته، نه چې ته پروګرام ته ویلې. زه کاروبار خو نه کوم، دا خو یو کاروبار دی چې په عوام باندې به زه پیسې ولګم، بیا مندوغو ولا حق به بیا زه خورم. دا خو د کاروباري سړي کار ده. دا کوم چې تاسو ګورو ما ته ډېر ملګري وایي چې ګاډي، زه به ته یم دوره ګاډي مو څه شته، لکه موږ خو خدمت کوو نه، مو عوام حقوق راوړني دي. که زه په کروڑاو پیسې ولګم خو بیا خو ما کاروبار وکړو، بیا به زه دا پیسې اندغه عوام ولا حقوق بخورم، بیا به دا پیسې سرکم. دا نن چې تاسو کوم ګورو، دا کوم فرعونان چې دي او دا ګرځي او دا ما سره چې کوم څه کولو، خو مو ورته ویلي چې والله بالله که ته مو په دغو شیانو باندې وډار کې ونه ویلې چې ما خپل ځان وقف کړی خلکو ته ده، ما خپل ځان عوام ته وقف کړی ده. دې وجې نه زه د هر یوه تکلیف مقابله الله په فضل کوم. که نه عام سړي کار نه ده چې کله دا کوم سیستم ما سره کېدو او دا کوم څه کولو، دا عام سړی نشي برداشت کوي. ډېر خو خلکو هغې نه ابرا کړې ده، ډېر ښه خلک په ځای هنډزپ شو لاړو، دا شی یې پرېښود چې یاره نه شو کوی. تاسو به هم ټولو لیدلي مخامخ. خو ما خپل د عزت وجې نه، د عوام وجې نه ویلې چې ما سره ډېر خلک یو داغ لګېدو. تاسو هر چا به ویلی ګوره ما ډېر تکلیف برداشت کړو. 11 دن صرف زه هایکورټ ته په مخ لاړ یم، په اتوار هم هایکورټ ته لاړ یم. قسم د هایکورټ کې یو صرف زه وم، 3 کسان نور وو، څه پولیس والا وو، ما سره وکیلان وو، نور څوک هم نه وو. په اتوار هم لاړ یم هایکورټ او پټ پټ کار به مې کولو. ویلې دا فرعونان راپسې لګېدلي. دې وجې نه نو اکثر مو هر چا ته یو چې ګوره اوس په تاسو یو په موقع به یو ټرانسفرمر وګورو، په موقع به چې ته ګیس پایپ لاین واچوي، خو ګیس پایپ لاین اوس هم ما سره سرګل ملګري دي، دا ما سره کې راغلو. دو کلي ته کله نه ګیس پایپونه اچولي، ګیس خو نشته. دا خو ظالمان دي. مو حقوقو سره کیل کوي. ګوره موږ خو زړه کې درد لرو. دا درد دا تړپ ته چې ویلې انسانانو سره دوکا کوي، ویلې تکلیف ورکوي. کوم شی چې نشي کوی وایه چې یاره دا ما وس کې نه ده، زه کوشش دې ته کوم. نه کې چې ته ما ته پیپونه واچوي، کودایي وکړي، بورډ دې دوره لګولی وي، افتتاح وکړي، ګیس نشته. ګوره پیپونه محکمې ته لږې پیسې ورکړي، اب تا ته پیپ راوړي، ته به یایې چې یاره دا پیپ خو لکه ما ته خو ګیس راولي. نو دا نه ګیس راولی، نه دا الحمدلله دو د وزیر الله مخ هم نشي دی. دا ډېر خلک یې که نه چې زه به وزیر الله جوړېږم او زه به دا وکړم. وزیر الله به چېرته نه جوړېږي، څرنګې به وزیر الله جوړېږي. لکه د خلکو په خبرو باندې مه غلطېږو. ګوره دا د خپلو غلطیو لاسه مو دې سټیج ته راغلي یو چې مو یو سړي پروټوکول وګورو چې یاره ده سره خو ګاډي دي، زه خو هم لاس ګاډي به راولم، ګاډي به هم دنیا راته راشي. ما سره خو حالانکې فری ګاډي دي، ملګري بلکل فری چلوي ګاډي. خو زه ورته یم چې نه، چې ما سره تاسو څو دا 3000 400 روپۍ خرچه کړي و غریب ته یې ورکړو چې چا کار پې وشي. ما ته دعا وکړو. اکثریت والله ګواه ده، زه اکثریت ملګرو ته دا یم. خو دا یو نیم ټیم کې ګوره 20 کاله بعد ما ټوپک راواخیست. قسم کوی شم چې ما 20 سال بعد ټوپک راواخیست. ما باندې دوره بد لګېدو. مجبورې مې راواخیستو چې هر طرف نه تریډ ته، هر طرف نه. که نه ما اوسه پورې لیسنس نه و جوړ کړی. ما والا لیسنس ملګري دي چمبې دي، سوالونه یې راته کولي چې د لیسنس خو جوړ کړه، 2 جوړ کړه، 2 جوړ. ما باندې لیسنس هم ښه نه لګي، زه یې ورکې کړه.
بس کلمې یایو آیت کرسي هر ټیم یایو بس سلام علیک ته خو ډېر مجبور شو چې هر طرف نه راته آواز کېږي ټلیفونونه کېږي لکتریټ و نو مجبورې مو دا شی هغه که نه موږ خو ګوره عوامي خلک یو ان تاسو سره به وو چېرته هم دې نه نه ځو نه مو شوق شته چې یاره ما دا شوق سره شته نه ژوند کې چې زه ښې ډېرې بنګلې او پیسې وګټم قسم دې ته کوم د تاسو حلفا دې ته یم چې ما پیسو سره په دې ژوند کې بالکل شوق نشته ما ته ټول صرف اور صرف شوق مې دا ده چې صرف یو سړی خوشحال چې دعا وکړي ما زه خپل بنګلو سره مې شوق نشته څه شي خدمت سره مې شوق ته که څوک رانه وینه غواړي که څوک ګردا مې غواړي ډېرو ځایونو کې مې ویلي دي چې یاره د ګردا زه ورکړم ما یو کس به ولی ډېر خوستا ځوان و هغه ته بیا ورور ورکړه ما ویل تلو دا ویډ که ډېر خوستا ځوان ده ته بېته انشاءالله زه ګردا ورکړم معلومه والا کرسمچو سره مو یایو چې مو وجې نه بل زندګي جوړه شي ما سره یو ملګری ده ما ته چې ما سترګې چې کله مړېږم لکه مو داسې ملګرتیا نه کوو قسم د هغه ویلو چې زه مړېږم ما سترګې به ډارې کتیا کوي چې بل چاته نو لکه مو ملګرتیا هم په دې خلکو سره هغه کوو ټولو ته یایو چې یاره تاسو خپل خیالات سماجي کو لکه بل ته فایده ورکو ځان دپاره خو به هر سړی لګیا وي ځان دپاره خو ځناور هم لګیا ده سبی وخوري غره ته یې بوځي رچ درته زندګي خو هغه ده چې ته بل ته ورکړي بل ته فایده ورکړي بل دې نه خوشحال شي دعا دې ته وکړي دې دپاره ژوند ده موږ ګوره ډېرې دوکې وخوړې که نه ما ته ضرورت نشته چې زه وټونو ته وداره ما څه کار د وټونو سره خو زه ډېر سخت دونه موږ تنګ راغلي ګوره چې مو احتجاج وکړو دوره باندې اف آی آر کړي دا زه چې د سټیج ته راوتی یم که نه دا اف آی آر یې لاسه راوتی یم امو علاقې ډېره غټه مسله وه ما شاپور کې روډ باند کړو چې روډ باند په هغه ټیم کې زمانې فرعون منسټر و هغو مو ته څه وکړلو چې هغو مو باندې په 13 کسانو اف آی آر وکړو هغې نه بعد ما خپل علاقې کې غونډې وکړې د مسلم آباد کسانو مو راسره کېناستلو چې ګوره دا شی مو ته خپله پکار ده چې دا وکړو یو کس راکړو پیسې هم دې سره لګو څوک تیار نه شو دلدل کې زه ګیر شو چې ګیر شو هغې نه بعد مې مقابله شروع کړې ده او دا مقابله به اخري پورې انشاءالله چې مرګه پورې به دا مقابله یې ته کوو تاسو حقوقو دپاره لګیا وي ګوره که په ډیپټو مو لانجې کړي دي که هسپتالونو باندې مو لانجې کړي که په ایجوکیشن مو لانجې کړي که په اوبو مو لانجې کړي دي صرف اور صرف تاسو حقوقو دپاره مو کړي عوام حقوقو او مو غواړو چې تاسو ته حقوق راوړو قسم ده زه خوشحالېږم چې یو سړي کار وشي بس دا ته زه زړه نه یم او زړه نه مسلم آباد خلکو ته یو ریکویسټ کوم چې ګوره یو نیم کس پسې بالکل مه ځو دې پرې استخاره وکړو مشوره وکړو دې ته مه ګورو چې دا موږ ډېر چې خرابېږو که نه پارټو کې او مشر یې لاسه خراب شو یاره بس دا موی کور مشر ده ټیک دی مشر خو به کور کې عزت وکړه دا ووټ پوښتنه به تا نه الله پخپله کوي دې شي بل پوښتنه به دې نه کوي چې تا ووټ ویلې دا غلط استعمال کړی تا وایي نه پلانکې شرابي و فلانکي پردي حقونه خوړلي پلانکي دا کارونه کړي دې پوښتنه به دې نه کېږي مشر چې کوم ده خاندان مشر ده د کور مشر ده هغه کور کې عزت وکړه مشرولي منه جرګه مرکه یې ومنه خو دا ووټ داسې سیستم سره استعمال کړه چې علاقې دپاره فایده راشي عوامي استعمال دې دپاره سوچ وکړو دې پاره مسلم آباد ما ته داسې لګي لکه ما خپل کور ما ته پکې هېڅ ویلې چې کوم محلې کومې سایټ باندې ځم الحمدلله ورکې ملګري مو هم دي او عزت هم راته ډېر میلوي دا نه څرنګې ما ته خپل شاپور کې عزت میلویږي وایي واه سره خلک راوځي داسې زه چې مسلم آباد ته راځم ډېر زیات عزت راته میلوي ډېر زیات زه شکر وباسم الله نه ډېر خو دا یو ریکویسټ ته دا کوو بار بار ملګرو ته یایو ځوانانو ته یایو چې پارټي مو غټ ووټ پارټي ته ویر کو هغې باندې ګوره که څوک شریعت غواړي هغه پې شریعت راولي که څوک یایي چې موږ په انصاف راولو په انصاف راولي یا خو به الریډي په وزیر اعظم راځي خو الحمدلله شریعت کې هم کام نه یو انصاف کې هم کام نه یو او په زور کې هم کام نه یو دا شیونه هر شی دې ته کوی شو خو صرف پر صرف کوم سټیج ده هغې ته تاسو په زور به راسو بیا تاسو راشو زه هر چاته یم چې چاته ووټ ورکوي ګریوان لاس اچول به ما زده کوي بیا به ورته یایي چې ما ته پلانکي ټیم باندې راغلی وي
ما نه دې ووټ غوښتی و، ما علاقې ووټ در کړی و، ما ته ګریوان ته به لاس وراچوي خپل حقوق پکې راخلي. لکه څرنګې موږ سره لانجې کوو، دنیا لانجې راته دې کې جوړې دي، خو موږ ته یایو چې تا مشرولي ته میلاو ده، تا ووټ خستی ده، ته به دو خلکو حقوق ورکوي. حالانکې موږ په دې ډېر ښه کسان خفه دي چې تاسو ویلې داسې کوو. نو لہذا د مسلم آباد ووټ نه علاوه سپورټ غواړو. تاسو چیچنې کې دنیا خپلوي دي، په سومارو کې مو دي، چمبې کې مو دي، جرمې سایډ باندې تاسو مسلم آباد ګوره. مسلم آباد کوهاټ کې سرګل او مسلم آباد ټولو نه غټ کلی ده، رقبه یې نه ختمېږي، ستړی به شي. دومره ډېرې محلې، دومره ډېر جوماتونه دي، داسې سرګل کې دي یا مسلم آباد کې ډېر ستر. موږ ګرځو ور کې که نه، نو دې وجې نه ته یو سوال کوو چې تاسو مو دپاره وګرځو، ریکویسټ وکړو چې دا یو ووټ مو ته راکړو، هر چا نه وغواړو. نو انشاءالله چې الله پاک یو ځل کامیابي راکړي، بیا زه تاسو ته یایم چې زه به درته داسې راڅم که بیا مې څه شی نه کولو، بیا ما ګریوان نه هم نیوی شو، دا ویډیو ریکارډینګ کېږي، بیا ګریوان ته لاس راچوم. نو بس دا یو سوال ده، دې ته ته راغلي وو. زه تاسو بې انتها شکریا ادا کوم. دا مه یو چې یاره ما به زاید سره ملګرتیا وي، یا به دا خو به زاید رسي، زاید په پوښتنې بوڅو. مو الحمدلله حجرې هر چا ته کولاو دي، هر چا ته لبیک کوو. مو ته که چا ټیلیفون کړی، مو دا پوښتنه چا نه کړې چې تی کوم ځای. یو څو ورځې شپې پیله کور مې والا کسانو ټیلیفون یې وکړو، شپې په 1 بجې ورته راووتم، مسله یې وه هسپتال کې، مریض یې نه خستلو، ورته راووتم. ما خو ترې پوښتنه نه کړې چې کور مې. نو زه یې څه کوم چې کوم ځای ده، موږ خو دوا ته ضرورت. نو نه ما دا ویل چې یاره دا به مسلم آباد کې یا به زاید سره ملګرتیا وي، یا به نورو سره وي، یا به درویش سره وي، یا به اشرف دیندو سره وي. نو ما ټول ملګري یو، ما ټول وروران یو. انشاءالله چې ما باندې مو خدمت رسي، بلا عذره بلا ججک ما ته ټیلیفون کوی چې زه به حاضر وم. دا یو ووټ دپاره چې ته راغلی یم، دا ته سوال کوم چې تاسو دې پیره موږ سره دوستي وکړو، موږ سره ورورۍ لاس راکړو، ټولو ته دعوت وچلوو. لکه څرنګې موږ تبلیغ ملګري راته لګیا دي، تبلیغ ملګري دي که نه، پرونه بله ورځ هم ناست وم، نو هغو یایي چې یاره موږ څرنګې سیروزې دعوت چلوو، داسې تا ته هم دعوت چلوو. نو تاسو ته ریکویسټ کوو چې کوم کوم ځای کې مو خپلوي دي، هغو سره راته لږ دعوت وچلوو. والسلام ورحمة الله وبرکاته.